بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث مستثنا در کتاب نوحمیر نبود برای فایده طلاب افزوده شد. مقصد دا دی چې د استثناء باز کتاب کې نو ذکر فائدې د پاره دلته ذکر کړي. تعریف د استثناء راته کوي، حکم د استثناء بیانوي او دو قسم د استثناء بیانوي، متصله او منقطعه. د هر یو تعریف هم کوي، څلور شو. او پنځم نمبر اعراب راته به د مستثنا بیانوي، بیان د اعراب کوي. اخره کې به الا او د غیرو متعلق مختصر خبره وکي. نو تعریف مستثنا خپل معنی دا جدا شده. مستثنا چې دا د مستثنا منه د حکم نه جدا شوی کنه. اصطلاحي تعریف د مستثنا هغه لفظ ته ویل کېږي چې پس د الا او د هغې د اخواتو نه ذکر وي. مستثنا هغه لفظ ته ویل کېږي چې پس د الا او د هغې د اخواتو نه، د هغې د اخواتو بیان یې کړی سوا حاشا خلا عدا ما خلا ما عدا لیس لا یکونو، د دې نه پس ذکر وي. لغت کې ویل کېږي جدا شده. اصطلاحي تعریف هغه لفظ ته ویل کېږي چې ذکر وي پس د الا او د هغې د اخواتو نه. یاد شوی به که ورته وګورئ بدن پوه شه. که مستثنا لفظی است، که مستثنا هغه لفظ دی که مذکور باشد بعد الا و اخوات آن، پس د الا او د هغې د اخواتو نه. اخوات یې څوک دي؟ خویندې معنا نظاهر، یعنی غیره سوا حاشا وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون. دا خوی تعریف شو. دیم نمبر مونږ ویل حکم به ول بیانوي. نو حکم د مستثنا دا دی چې کوم نسبت مستثنا منه ته شوی وي دا به مستثنا ته نه شوی. که مستثنا منه ته د اثبات نسبت شوی مستثنا ته به نه شوی. که مستثنا منه ته د نفي نسبت شوی مستثنا ته به نه شوی. د اسلام زده کوي. یو مستثنا منه وي صدر کلام ورته وي، کم معنی چې حکم د نفي یا د اثبات لګي. او یو مستثنا کوم چې د الا د هغې د اخواتو په وجه د هغې نه راوځي. دا اوس هم چې وله تعریف وکړلو. بهرحال حکم د مستثنا دا دی چې کوم نسبت مستثنا منه ته شوی وي مستثنا ته به نه وي. جاءني القوم، قوم رالی، د قوم ته د مجیعت نسبت وشو. الا زیدن، زید نه دی راغلی، ته د نسبت ونه شو د مجیعت. ما جاءني قوم، قوم نو راغلی، عدم مجیعت نسبت ورته وشو. الا زیدن ته عدم مجیعت نسبت نه دی شوی زیدن ته. پوه شولې پیانه حجی. که منصوب باشد، که منصوب نیست دغه دی که نه، تا ظاهر گردد دای حکم دی چې ظاهر شي. دا خبره که منصوب نیست بسوی مستثنا چې نسبت نه دی شوی مستثنا ته. آن چې نسبت کرده شده است بسوی ما قبل، هغه نسبت کم چې شوی دی په طرف د ما قبل باندې. ما قبل وی ما قبل د هغې ته. دو بیان وشو، تعریف او حکم. دریم تقسیم کوي او د هر یو قسم تعریف کوي. وان بر دو قسم متصل و منقطع. متصل چاته وي؟ خپل معنی د بیوسته. مستثنا متصله هغه مستثنا ته ویل کېږي چې مستثنا د مستثنا منه نه په الا او د هغې بخواتو سره راوتي. مستثنا د مستثنا منه نه
الا داغي د اخوات بذریعہ روتی ولی تروتی ځکه مستثنا داخله ولی ځکه د جنس نه یو جنسي لکه جاءني القوم الا زيدا زید د قوم نه روته دي ولی ځکه به داخله اولنا څنګه به داخله جنس نه دي قوم نه دي کنه مستثنا متصله چې مستثنا د مستثنا منه نه روتی په الا داغه بخوات سره ځکه داخلي بکی داخله ځکه چې د جنس نه د مقابله کې د منقطع تعریف مستثنا غیر متصله مستثنا منقطعه چې بکی مستثنا نه وروتي د مستثنا منه نه په الا او دغه خوات سره وری نه وروتي دغه دلیل ځکه مستثنا به مستثنا منه کې داخله نه یو شی داخلي نه روبه باسه من خلق وای کنه خروج دا فرع د دخول دا خارجه به اله چې داخل کړي خودي کله سینه ده خري نو مستثنا منقطع چې مستثنا د مسمنهونه نه وروتي ولی نه وروتي داخله نه نو خنو داخله ولی نه د جنس نه نو نرسي لك جاء القوم الا حمارا حمار د قوم نه دروته ځکه په کې داخل نه دی ولی نه داخل جنس نه دی وګورئ یو متصل انس متصل غدا خارج کرده شد از متعدد چې خارج شوی د متعدد نه بلفظ الا بلفظ الا قوم متعدد د خړي ډیر افراد ته شامل لې زید دغین روزي الا واخوات وی په الا بلفظ د الا او دغه باخوات سره لکه جان القوم الا زیدا زید د قوم نروته ده او قوم متعدد د ډیر افراد ته شامل لې فزید کدر قوم داخل بود زید چې په قوم کې داخلو از حکم مجی خارج کرده شد به حکم د مجی کې خارج شد ومنقطعان باشد منقطع آغای که مذکور بعد الا و خواتوی چیزی کمی پس د الا و داغی د اخواتو ناخو و خارج کردن شد از متعدد خارج شوی نی د متعددنا وجدای بسبب آنکی بسبب د دې چې مستثنا داخل نه باشد در مستثنا منه داخل نبی مستثنا په مستثنا منه کې لکه جان القوم الا حمارا که حمار در قوم داخل نبود حمار په قوم کې نو داخل تاسو به شولې نو تعریف وشلو یو او حکم بیان شلو دوا تقسیم وشلو متصل منقطع او کله بیل حساب کو نو څلورو نمبر به د هر یو د 12 تعریف وشو خجی بدن کې اعراب مستثنا بر چار قسم ماته لګو غري وس اصل سبق زمنګ دادي اصل د مستثنا اعراب راته بیانې نو څلور قسم دي اول مستثنا با وجوبا منصوب وي دیم مستثنا کې با نسب او بدل جوړول د ما قبلنا دواړه جایز وي یعنی نسب جوازي مستثنا ته نسب مرکول شي او ما قبل بترنه مستثنا منه شي او داسم کول شي چې د ما قبل نه بدل جوړ کې او د غیر اعراب ولا ورکی دوا مستثنا ته د عامل موافق اعراب ملاويږي دري مستثنا به مجرور ای څلور نسب وجوبي نسب او بدل دواړه جایز او د عامل موافق اعراب ورکول او مجرور بدا نسب چې ده کنه د نسب وجوبي د دې 15 صورت ذکر دي 15 صورتونه کې د نسب ملاويږي دا ول اعراب نسب ده د دې څو صورت دي په دې کې چې کوم اول صورت دی غډیر اهم دی ځکه د دویم او د دریم اعراب او د څلورم اعراب هم ور سره په وضاحت کیږي هغه براته په کې اساني کې نسی وایي
نو اعرابات څلور دی اول پکې څوک دی نسب وجوبي د دې څو صورت دي پنځه په دې کې ما ویلکم صورت اهم دی اول تاسو توقشي اول صورت یې کم دی څلور قاعده لګو مستثنا متصل بیان دیر شو کنه ازي یو دوی صلاحات وایي دی له ورستو راشو یو کلام موجب وي یو کلام غیر موجب وي کلام غیر موجب چاته وي چې نفي نهي یا استفهام پکې وي کلام منفي وي او کلام منهي وي نهي پکې شوی او یا استفهامي کلام وي استفهام پکې د غیر موجب وي او چې نفي نهي استفهام پکې نه به وته کلام موجب وي دویم اصطلاح مفرغ او غیر مفرغ کله چې کلام کې مستثنا منه ذکر وي به کلام د غیر مفرغ وي او چې کله کلام کې مستثنا منه نه وي ذکر به وته مفرغ وي مفرغ معنی عامل فارغ دی مستثنا تا مستثنا منه نشته زده شول وسره شي اول قسم اعراب د نسب دی او په نسب کې څو صورت دي بنځه باقي کې اول صورت دا دی چې مستثنا به متصل یو قید پس د الا او د غیر د اخواتنا دو قیدا کلام به موجب وي نفي نه استفهام به کې نه وي درې قیدا او کلام به غیر مفرغ وي معنا مستثنا منه به کې ذکر وي مستثنا به متصل وي او به کلام به موجب وي بس د الا او د غیر د اخواتنا دریم کلام با موجب وي که موجب نه همدغه صورت به د دوی اعراب جوړیږي او دریم مستثنا منه به ذکر وي کلام به غیر مفرغ څلورم قید د سره دریم اعراب ته اشاره وشوله پوهه شو په دې صورت کې بنسب وجوبي لك جاءني القوم الا زيدا مستثنا متصلم دیو پس الا نم دا څو شو دوا کلام موجب هم دی نفي نه استفهام پکې نشتا او مستثنا منهم ذکر دا غیر مفرغ هم دی جاءني القوم پوه شو اوس راځي دا ول قید لري کوي کوم مستثنا متصل نه و بلکې منقطع و بهم نسب وجوبي انا سب بنز صورتونه دي کنه لك جاءني القوم الا حمارا شو دوا او که مستثنا په مستثنا منه مقدمه و بهم نسب وجوبي دي بهم څه دي نسب وجوبي شو دري او بقي دواړه د ليس او د لا يكون نفسبا ما خلا ما عدا ليس لا يكون دين فسبا هم مستثنا معنی نسب وجوبي بي یو پاتې شو کنه ګوره یو تر ځای وایو خلاو پس د خلانه سید پس د خلانه بدن پوه شک اعراب مستثنا بر چار قسمه پسور قسمه ده اول آن کی اگر مستثنا بعد الا چې مستثنا وی پس د الا نه در کلام موجب در کلام موجب واقع شد په کلام موجب کې واقع شوی پس مستثنا همیشه منصوب باشد مستثنا به همیشه منصوب وي لك جاء القوم الا زيدا وكلام موجب ان کی کلام موجب هغه ده قدران نفي ونهي واستفهام نه باشد تمویل کنه چې نفي او نهي استفهام به کې نه وي وهم چنن یو صورت د نسب دا شو کنه وهم چنن در کلام غیر موجب الکدامي بریخو چې مستثنا متصلی پس الا نوی مستثنا منه ذکر وی او موجب بزیت شي غیر موجب بهم نسب ده نامي بریخو کا وهم چنن در کلام غیر موجب خدا هم ویلو کنه چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم بدم ویلو کنه صحیح ده مرحل ګورې د اول صورت شیوران شو ګورې به وتا مستثنا متصل وي غټي خبرې به کېدا دي
او بل کلام موجب وي او بل مستثنا منه ذکر وي نسب وجوبي وس که کلام غیر موجب وي دا راته بیانې څه وي خو مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي بهم نسب وجوبي دي دا دویم شو وهم چنن در کلام غیر موجب چې کلام غیر موجب وي هم چنن من هم دغه شان بنسب وجوبي وي اگر کلام غیر موجب یو اگر مستثنا را بر مستثنا منه مقدم گرداند چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم کو نو منصوب خوانندي وخت به منصوب لګيږي لکه ما جاءني الا زيدا احد دور زيدا مستثنا دا مقدم شوی په مستثنا منه احد باندې او کلام غیر موجب دی ما جاء ومستثنا منقطع څو شو دو شو کنه دریم مستثنا منقطع هم ویلی و دا بم منصوبی همیشه منصوب باشد جان القوم الا حمارا څلورم و اگر مستثنا بعد خلا واقع شو چې بس خلانه واقع شي نو بر مذهب اکثر علما منصوب باشد په مذهب د اکثر علما به منصوب وي څلور شو کنه او بنظم وبعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون پس ما خلانا ما عدانا ليسنا لا يكون همیشه منصوب باشد لکه جان القوم خلا زيدا جان القوم عدا زيدا د سب ورزا څو شو یو قسمه اعراب تیر شو ها د نسب وجوبي صورتونه څو بنځه او دیم دا شی ما درته ول کې قیدونه لګولیو مستثنا متصلی دا وکړه به څو کلام موجب وي به څو مستثنا منه ذکر وي یعنی غیر مفرغ وي دا دیم قید ټکټ کوي مستثنا متصل وي او موجب په زمانه غیر موجب کا خو مستثنا مقدم نه کا خطیر شو مستثنا متصل وي او کلام غیر موجب وي او مستثنا منه ذکر وي دی وخت به نسب مرکول شي مستثنا تا او بدل نما قبل نه جوړول شي دوم ان کی هغه د مستثنا بعد الا مستثنا پس الا وی خدر کلام غیر موجب واقع شود په کلامی غیر موجب کی او مستثنا منه هم مذکور باشد مستثنا منه هم ذکر وی پس دران دو وجه رواس پدې کې دو وجه روا دي یکی ان کی منصوب باشد یو دا چې منصوب وي ولی مستثنا ده کنه بر سبیل استثناء د وجه د استثناء نه و دیګران کې دریم داده بل داده که بدل باشد از ما قبل خویش چې بدل وی د خپل ما قبل نه د ما قبل خویش خپل نه چون ما جاءني احد الا زيدا دلته وره زيدا مستثنا متصل ده پس الا راغلی ده او کلام غیر موجب ده ما جاءني مستثنا منه ذکرم ده احد ده مستثنا منه ده الا زيدا بوجه مستثنا منصوب الا زيد بوجه بدل مرفوع ده احد بدل شو فاعل مرفوع ده دغه تابع شو بدل دا مرفوع شو پوین شو دریم تر رشید بل قید لري کې د اخیری قید کچری مستثنا متصل کلام موجب وي او غیر موجب دي څه کار نشته لري خو مستثنا منه نوی ذکر مستثنا منه دته به کوم کلام وي کلامي مفرغ دی وخت کې به مستثنا ته د عامل موافق اعراب ملاويږي عامل تقاضا د رفع کول رفع د نسب کول نسب کده جر کول جر لکه ما جاءني کلام غیر موجب کی ضروری دی لکه چې ها هغه دا ودر کلام غیر واقع موجب ما خبره چې وکړه که موجب وي غیر موجب دي څه نه ده دوړه قید نفع کا مستثنا متصل یو کلام غیر موجب وي دوا او کلام مفرغ وي مستثنا منه نه وی ذکر درې اوس پوه شوي ندی کې به عامل موافق اعراب وی لکه ما جاءني الا زيد فاعل تقاضا کوي ما جاء زيدون فاعل شو مرفوع شو ما رايت فعل فاعل مفعول تقاضا کوي ما رايت الا زيدا ما مررت الا بزيد سمان کې درې ماغه د مستثنا مفرغ باشد چې مستثنا مفرغ وي یعنی مستثنا منه مذکور نه باشد مستثنا منه نه وی ذکر در کلام غیر موجب واقع شود په کلام غیر موجب کې واقع شي پس اعراب مستثنا به الا اعراب د مستثنا
په الا سره درین صورت به حسب عوامل مختلف باشد په دې صورت کې به موافق د عوامل بدلیږي لکه ما جاءني الا زید ما رأيت الا زيدا ما مررت الا بزيد چهارم ان کې مستثنا تاسو به شولې څلورم کله چې مستثنا پس د غیرو نه راشي د سوا نه راشي د سوا نه راشي مستثنا به مجرور وي ځکه غیرو سوا او سوا مضاف دینو مضاف نه پس وي مجرور وي چهارم ان کې هغه دې کوم مستثنا بعد لفظ غیرو سوا واقع شو فس مستثنا را مجرور خوانت دا مجرور وایو وبعد او پس حاشانا دورای دی او دا چې منصوب وي او دې مرایده د چې دلته مجرور وي حاشا حرف جر ده بر مذهب اکثر نیز مجرور باشد مذهب د اکثر معنی د دین بس هم مجرور وي وبعض نسب هم جائز داشتان نسب تم جائز وي چې حاشا فعل کی چون جاءن القوم غیر زید سوا زید سوا زید حاشا زید ورسیدلو بی تعریف وشو حکم بیان شو تقسیم وشو د هر یو قسم تعریف وشو او به اعراب بیان وشو پنځه بیان شپږم د غیرو اعراب بچوي د غیرو نه پس خو مستثنا مجرور ای کنه خو غیرو د خپل معرب د دې له بچ اعراب ورکو وي وس بدیله د مستثنا ولا اعراب ورکه څه مطلب اول صورت کې نسب وجوبي وکنه نو کله الا پس غیرو را لغیرو ته نسب ورکو څه معنی مستثنا متصله ده کلام موجب ده مستثنا منه ذکر ده جان القوم الا زيدا غیر راولا جان القوم غیر زید غیر بمنصوب کی مستثنا اعراب غیر تلاړه مستثنا چې منقطع وا نسب وجوبي وکنه جان القوم الا حمارا نسوا جان القوم غير حمار غير منصوب مستثنا چې کله غیر موجب کلام او مستثنا په مستثنا منه مقدمه وا ما جاءني احد ما جاءني الا زيدا احد ترشو نو کړي الا بز غیر ورو نسب وجوبي دیم صورت چې مستثنا متصله وا سوا او کلام غیر موجب او مستثنا منه ذکر وا نسب بدل دواړه جایز کنه خو د الا بز غیر ورو بغیرو کې بنسب بدل دواړه جایز وي او کداغه صورت کې مستثنا منه نه وی ذکر ادرین صورت تیرا ولا عامل موافق اعراب وکنه نو غیرو کې دی الا بز غیرو باندې عامل موافق اعراب پوه شو بي نو غیرو چې د دې ته اعراب د چا ملاويږي د مستثنا والا تاسو غري وبدان بويشا كإعراب لفظ غيره چې اعراب د لفظ غیرو مثل اعراب مستثنا دا په مثل اعراب د مستثنا بالا باشد دا په مثل اعراب د مستثنا دي کوم مستثنا چې په الا سره وي دا غیر اعراب بي در جميع صورت هاي مذکوره په ټول صورتونو مذکوره وکي لکه وسراشه اول صورت د نسب وجوبي د باره چنان کې ګوي جاءن القوم غير زيد الا زيدا وكنا او سوي غير اعراب دي تراله او مستثنا منقطع کې نسب وجوبي جاءن القوم غير حمار او چې مستثنا په مستثنا منه مقدم شو کلام غیر موجب وي وما جاءني غير زيد القوم دلته نسب وجوبي او دویم صورت کوم یو چې مستثنا متصل مستثنا منه ذکر وی او کلام سے بھی غیر موجب وی نو دو وجه روا وی کنا بدل او استثناء نوز په غیرو دو وجه روای وما جاءني احد غير زيد او غير زيد مستثنا جوړول شي بدل امشي او دریم اعراب څو عامل موافق ته اعراب ورکی کلام غیر موجب وی اور سره څو مستثنا منه نه وی ذکر عامل موافق اعرابي غیرو کرا لاغه لبه ورکه تشو وما جاءني غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد وبدان کې اخیری خبره تاسو لږ برو ګوري دا غیرو چې دا کنه دا اصل کې صفت د پر راځي او الا چې دا د استثناء د پر راځي نو غیرو کې معنی د صفت فی غیریت جان القوم غیر زید قوم راله داس قوم
ورا صفت معنا د داسې قوم چې مغایر د زید دی او الا معنا جان القوم قوم را له الا زیدا مگر زید نه راغله نو غیرو اصل کې وضع د پاره د صفت پدې پوه شو کله کله استثناء په معنا باندې الا په معنا راځي او الا وضع د پاره د استثناء او کله کله د غیرو په معنا باندې صفت ولا په معنا باندې راځي پوه شو بدن پوه شو کله لفظ غیرو موضوع اس برای صفت او د شوی د بار صفت د وگاهی برای استثناء آیت کله د بار د استثناء راځي چنانکه الا چې دا لکه څنګه چې الا برای استثناء موضوع اس د بار د استثناء او د شوی د وگاهی در صفت مستعمل شوت کله راځي صفت په معنا باندې غیرو په معنا باندې لکه دی آیات کې لو کان فیهم آلهة الا الله دلته الا په معنا د استثناء نه ده به معنا ورانی کې ښا د سیمانه بشي کده الا استثناء په معنا باندې جوړه کچري وی بدیزم کې او اسمان کې الها مگر الله نه وي نه فساد به څه مطلب ک الله ور سره وي به فساد نه وي امانه جوړيږي کنه او کړه غیرو په معنا کې کچري بدیزم کې او اسمان کې الها وی غیر الله الها الا په معنا چا شو دسي الها چې غیر الله دي کاغه وي ک الله سره وي الله نه غیر وي فساد به نه فساد خو نشته نه معلومیږي الها نه غیر د الله نشته او نه سره د الله نشته دغه شان لا اله الا الله کې هم چنین لا اله الا الله نشته د اله مگر الله څه مطلب ځان لا اله نشته الله مر سره دی دا معنا نه ده غیرو په معنا ده نشته د اله چې مغیر د الله نه دی د سره شته دی نه پوه شئ خجي اعراب المستثنى اعلم ان اعراب المستثنى على 6 اقسام لو شفق اسم معنی دي المنصوب دائما همیشه د بل چې منصوب موږ نسب وجوبي دي اچھا جی دا غزه مې پرې غوډل غزه سیده تکملته دغه دې سیده تکمله فی بحث المستثنى اصل دې دغه دې سید اعلم بوش ان المستثنى چې دا هو لفظ یذکر بعد حروف الاستثناء دا لفظ چې ذکر کیږي بس حروف د استثناء نه وهي الا واخواتها الا دا حروف استثناء دغه اخوات دي اني غیرو غیر دا غیر سوا سواء حاشا خلا عدا ما خلا ما عدا وليس ولا يكون فاذا ما بالحكم ده حكم اخراج ما بعد حرف الاستثناء عن حكم ما ذكر قبله وتل دا غشدي چې پس حرف استثناء نه يعني مستثنى د سنه بوزي عن حكم ما ذكر ده حکم دا غنه چې کوم ذکر شوی دی مخکي یا مستثنى منه والا فالذي اخرج منه کوم چې تلستل شي د حکم نه يسمى فالذي اخرج منه چانه چې رستل کیږي نو مسمى کیږي به مستثنى منه باندې والذي استثني کوم چې مستثنى کیږي اخرج کوم چې رستل کیږي يسمى بالمستثنى مستثنى کیږي مسمى کیږي مستثنى باندې والحروف التي حروف يستثنى بها چې دغه سره چې باغی سره استثناء کیږي نو هغه ته تسمى بالحروف استثناء وتویل کیږي عادات استثناء وتویل کیږي والمستثنى على قسمين متصل ومنقطع فالمتصل ما اخرج بلفظ الا وخواتها چرستل شوی بدی حروف سره من حكم ما ذكر قبله د حکم دا غنه کوم چې مخکی ما كونه داخلا في عموم اللفظ سره د دینه په عموم لفظ کې با داخل وی لك جان القوم الا زيدا فزيد چده كان داخلا دا داخل په قوم کې فاخرج من حكم المجين روتله وهذا النوع يقال له الاستثناء الحقيقي دي تويلكي ايضا والمنقطع ما ذكر بعد الا واخواتها چې بس د الا او د غید اخواتو نه ذکر وی غیر مخرج نیر سلشي مما ذكر دا غیر کوم چې ذکر شوی مخکي لك جان القوم الا حمارا فان حمارا لم يكن داخلا في القوم قوم کې نه داخل ومع ذلك سرد ذكر بعد حرف الاستثناء ذکر ده المستثنى باعتبار ذكر المستثنى منه وحذفها على قسمين
مستثنا په اعتبار د ذکر د مستثنا منه د حذف سره په دوه قسمه دي مفرغ وغير مفرغ فالمفرغ چاته وي هما لا يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام دا غد چې نبی ذکر مستثنى منه په کلام کې نه ما جاءني الا زيد غیر مفرغ چاته هو ما كان بخلافي شرط بخلاف یعنی مستثنى منه کلام کې ذکر وي لك جاءني القوم الا زيدا اعلم ان الكلام الذي يكون فيه الاستثناء هغه کلام چې فقې کې استثناء وي به تقسیم کوي او ايضا لا قسمين د دې دوه قسم دي موجب وغير موجب فالموجب موجب كما دا ما ليس فيه نفي ولا نهي ولا استفهام شدا بكنبي لك قرأت الكتاب الا صفحه غير موجب ساتوي ما كان بخلافه چغد غشني يعني نفي نهي استفهام نو بكيو وي لك لا تقرأ الا صفحه وزي اعراب اعلم ان اعراب المستثنى على 6 اقسام المنصوب دائما همیشه بارج نسب المستثنى يكون منصوبا في 4 صور دوي بسلور صورتونو کې موږ پنځه جوړ کړیو اول اذا وقع المستثنى المتصل کله چې واقع شي المستثنى المتصل مستثنى متصله في كلام موجب وكلام موجب کې بس الا نه لك جان القوم الا زيدا دویم اذا كان المستثنى منقطعا کله چې مستثنى منقطع وي په الا سره جان القوم الا حمارا دریم اذا كان المستثنى شيء مقدم مستثنى منه باندې او كلام غير موجب وي ما جاءني الا زيدا احد سلورم اذا وقع المستثنى بعد ما خلا ما عدا ليس ولا يكون جاءني القوم ما خلا زيدا ما عدا زيدا ليس زيدا لا يكون زيدا ويشل المجرور دائما چې مجرور پس تغیرونه یادي او دا سوا او سوانا اذا وقع المستثنى کله چې واقع شي مستثنى پس تغیرو سوا او سوانا فيكون مجرورا دائما جاءني القوم غير زيد سوا زيد سواء زيد المجرور غالبا مجروري والمنصوب جوازا او سبب کې جوازي وي دا حاشا یادي منګلتا اکثر راي دا ذکر کړي و چې منصوب وي کنه خو بازي وي چې دا حرف جر دی اذا وقع المستثنى بعد حاشا فيكون مجرورا چې مجرور اذا اكثر راي ذكا في مذهب اكثر العلماء وجاز نصب ايضا عند بعض بنزي نصب جائز جاءني القوم حاشا زيد شهر بجر شي وحاشا زيدا فعل شي المنصوب غالبا والمجرور جوازا چې دبکه دا صورت منګه نسب وجوبي کې داخل کړي وخا پس د خلا او د عدانه ویلی مو کنه بر مذهب اکثر علما ندا وې د اکثر بنز خو منصوب دي خو بعضو بنز معنی مجرور دي اذا وقع المستثنى بعد خلا وعدا فينصب نسب وتملابي عند اكثر العلماء وجوز بعضهم الجر نحو جان القوم خلا زيدا وعدا زيدا وخلا زيد وعدا زيد المنصوب والبدل عما قبله جوازا شدوال جائز اذا وقع المستثنى بعد الا وي او في كلام دس كلام کې غیر موجب چې موجب نوي في مع كون المستثنى منه مذكورا المستثنى منه بكي ذكر وي فيجوز فيه الوجهان النصب على سبيل الاستثناء بكي جائز ده لك ما جاءني احد الا زيدا او بدل عما قبلهم جائز ما جاءني احد الا زيد احد بدل شيء اعراب حسب العوامل وجوبا اعراب د مستثنى چې موافق د عوامل وي وجوبا بس دا کله چې کله مستثنى متصل وي كلام غير موجب وي او مستثنى منه نوي ذكر يعني مفرغ وي اذا كان المستثنى مفرغا يعني لا يكون المستثنى منه مذكورا المستثنى منه بنوي ذكر ويكون المستثنى واقعا في كلام غير موجب او كلام غير موجب وي فيعرب المستثنى اعراب مستثنى تملاويږي بحسب اختلاف العوامل سرا لك ما جاءني الا زيد في الرفع ما رايت الا زيدا نسب مثال شو ما مررت الا بزيد دجر ولا اعراب د كلمه غيره وعلم ان اعراب لفظ غيره شدي مثل اعراب د مستثنى بالا دي في جميع صورها المذكوره پټول صورتونو ذکر شدا وکي د چا په شان اعراب دي مستثنى والا فتقول تبوا جاءني القوم غير زيد نسب وجوبي کی غیر حمار مستثنى منقطع کی ما جاءني غير زيد القوم مستثنى مقدمي وما جاءني احد غير زيد وغير زيد بدل ونسب دوار جائز وما جاءني غير زيد عمل موافق ما رايت غير زيد ما مررت بغير زيد
اخري خبر وعلم بويش ان كلمه غيرو چې دا وزيات لصفت د بار وضع د وقت تاتي للاستثناء د بار راضي لك څنګه چې کلمه د الا وزيات د الاستثناء د بار وضع شوی دا وقد تستعمل لصفت د بار راضي لك بل قول الله تعالی کې د صفت د بار راغلي دا لو كان فيهم آلية إلا الله ولفسدتا يعني غير الله وكذا في قوله جل وعلا لا إله إلا الله ويشول بي وصبه بس كنو